خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې. مین خبره دا ده، خلاصتاً درته وایم چې خلاصه په دې کې چې دی نو څه ده، په نوز باندې به تا سره ایر انټر کېږي، دې ته ایر پیسیج وی وایي. دوه شیزونه انوالو دي په ګیس ایکسچینج کې، لنګز ایر وی پیسیج. ایر وی پیسیج څه ته ویلېږي چې په کومه لار باندې به ځي. ما سره دوه نوسټریل پرزنټ دي، دغه دوه نوسټریل باندې چې دا انټر شي نیزل کیویټي ته به لاړ شي، نیزل کیویټي نه پس به چې دی نو پیرنس ته لاړ شي، د پیرنس نه پس به هلته صفا کېږي، ګن به ترې لرې کېږي، هر شیز به کېږي، بیا به لیرنس ته لاړ شي. چې کله لیرنس ته لاړ شي هلته لیرنس کې ښه رښتیا مانه یو خبره به ګیره شو هغه ته هم لیرنس کې به تا سره ګلاټس اپیګلاټس ووکل کارډ دا شیزونه پرزنټ دي. دغه لیرنس ته چې کله راشي نو دې کې به ما سره صفۍ مفۍ هر یو شیز وشي او دوه اوپننګز به یو به د سا نالې وي یو به چې دی نو د خوراک نالې وي. هغه سا نالې کې چې کله ور انټر شي نو دغه سا نالې ته څه ویلې کېږي، ټریکیا ویلې کېږي. دغه ټریکیا کې ما سره څه موجود دي، سمال 16 to 20 رنگز موجود دي. هغه د دې نه بچ کی چې یاره دا شیز ما سره کولیپس نشي. د ټریکیا نه پس په برونکای ته چې دی نو لاړ شي، چې د برونکای ته ورسي نو برونکای نه به برونکیولز ته لاړ شي. برونکای به نور هم واړه شي چې کله 1 ملي میټر شي یا د عین هم ورکوټ شي د برونکیولز ویلې کېږي. د دغه برونکیول نه به لاړ شي چېرته یو پاوچ ته یو ډکټ ته، چې دغه پاوچ ته ورسي دغه پاوچ ته څه ویلې کېږي، الویولس ویلې کېږي. دغه الویولس نه به تا سره چې دی نو غیر چاپیره کیپیلریز راته وي، هغه کیپیلریز به تا سره څه کار کوي، ګیس ایکسچینج به کوي. چې کله ګیس ایکسچینج وشي نو سا دننه لاړه او سا بهر راووت. دا ایر وی پیسیج دی. اوس په دې کې صرف او صرف مانه چې کومه وختي خبره یې راشوې وه هغه څه وه، هغه ستا دا ګلاټس وه. دا ګلاټس دی، دې کې اپیګلاټس او ګلاټس پرزنټ دي. دې تا سره څه کار کوي، دې تا سره د ده نه ډېر کارونه دي، خو د ده یو مین کار دا دی که نه چې کم خوراک راځي نو هغه مونږ چې دی نو څه کوو، هغه دې پریونټ کوي چې دا د دې سا نالۍ ته لاړ نه شي. لکه مونږ خوراک کوو که نه نو دا خو دوه نالۍ داسې پرزنټ دي، نو که لیټ سي د اپیګلاټس او دا شیزونه نو دا خوراک به ډایرکټ چې دی نو څه ته تلو، د سا نالۍ ته به تلو. نو د دغې نه بچ کېدو دپاره مونږ چې دی نو اپیګلاټس او دا شیزونه پرزنټ دي چې دی دا خوراک چې دی نو څه چلو شي، دا د سا نالۍ ته لاړه نه شي ګنې بیا به مونږ باندې ټوخي ولګي. اکثر مونږ اوبه څکو لږې غونده کې اوبه چې مونږ وایو یاره اوبه هم انښتې، دا انښتې نه دا څه چلو شي، دا لاړې چې ستا سا نالۍ ته ورکوټې مایکروسکوپک ډراپ او د هغې نه په ما باندې دونه ټوخي ولګي. نو ته سوچ وکړه چې په دا غټ په غټ چې دی نو خوراک لاړ شي نو څه چل وي. نو دا اصل کې تا سره هغه پروسس وشي. اوس د دې نه پس تا سره څه پاتې شو، دا لنګز دا خو مونږ یو ایر وی پیسیج ډسکس کو چې آیا ایر وی پیسیج چې دی نو دا دی. اوس د دې لنګ دا سټرکچر به هم ډسکس کو په نیکسټ لیکچر کې چې آیا لنګ څه شیز دی، لنګ څومره دي، لوب څومره دي، څنګه دي، څه کار کوي، څنګه پکې موجود دي، دا ټولې خبرې به ډسکس کو. خو ستاسو کار په دې لیکچر کې دا دی چې کم قسم دا لیکچر ګوري هغه به څه وکړي، هغه به دا وګوري چې د دې ټولو نومونو هسټري څه ده، هلته نه یې کاپي کو په کومنټ کې ما ته ولیکه. زما سټسفیکشن به دی چې تا وکتو، تا ولیکو، تا راوړو، تا خپل محنت وکړو، دغه سټسفیکشن دی. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.